Hey, good morning. سلامونه پخیرونه سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه. جناب څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې د پخیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو موږ ګوري جناب نیک پنیغه د هم پښتو ونه او جناب نن د وینسډے ورځ د نن تاسو ډیر انټرېسټینګ ملمانه لرو. خو د انټرېسټینګ ملمانو سره چې کوم دی کوم چې انټرېسټینګ حالات روان دي سیاسي په پاکستان کې هغه ټول نړۍ چې پام چې کوم دی هغه ځان تر اړولې دي. امي لکه پرونه چې کوم دی خلک چې دی هغه د سیسته چې دی ورخطا دي متوجي دي چې ار د عمران خان صاحب گرفتاری به وشي که ونشي او زمان پارک چې کوم دی هغه د یو میدان جنگ په شکل باندې چې دی تبدیل شوی دی. تاسو نیوز هم ګورئ او هر یو کله زه په خپل هم چې زه سار راپازدم نو اول ما دا وکتل چې زه ګورم چې څه اپډیټس دي بټ اپډیټس نشته دی. زوړ ملا زړی تراوی دي ځکه چې دا گرفتاری دا کیسه چې کومه ده اله گرفتاری او بیا هغه پاتې شي. زه په دې نه پوهېږم چې اخر دوی کول څه غواړي. امین لکه کوم ګورنمنټ دی هغې طرف نه مو عمران خان صاحب هم چې کوم دی هغه هم گرفتاری نه ورکوي او په هغې کې ډېر افسوسناکې واقعې هم وشوي په دې سلسله باندې. خو اصل کې پرابلم دا دی چې دا هر څه چې روان دي دا دننه صرف پاکستان پورې محدود نه دي. دا انټرنیشنل کمیونټي ته نورو خلکو ته نړۍ ته چې کومې د پیغام ورکوي چې دا حالات سټیبل نه دي. په یو داسې وخت کې چلته د IMF قرضې دي الته ګراني چې کومه ده هغه ډېره زیاته په تیزۍ باندې چې دی نو بره روان ده. بیا د هغې نه علاوه چې کوم ډېر غټ یو پرابلم چې کومه ټوله نړۍ ورسره مخ ده هغه دا د کلایمیټ چینج او کرایسس چې کوم دي د هغې حوالې سره نو پاکستان چونکې د سیاسي بحران او د دې څونه نه وځي نو هغه په اکنامکس باندې یا د دې په کلایمیټ کرایسس باندې یا په نورو خبرو باندې یا په ګرانۍ په دې ځونو باندې به څنګه دی کنټرول وکړي یا به څنګه دی دپاره حل جوړ کړي چې فی الحال خو دې مشت ګریوان دی تقریبا کال خو دا د کېدو واله دی چې دغه خپل منځ کې سره لګیا دي. او بله دا خبره ده چې چونکې دا یو اټمي پاور دی دا پاکستان نو د هغې حوالې سره هم د انټرنیشنل کمیونټي ډېر زیات څه دي چې کنسرن وي بیا هغې ظاهره خبره ده چې یریږي او دا خبره هم راوچتېږي. نو په کار دا ده چې څه فیصله وشي هغه ښه وشي ښه وشي ځکه چې نن هم په لاهور کې ډېر کالجز او سکولز چې کوم دي هغه بند کړی شو د اوسني صورتحال د وجې نه. او بله خبره دا ده چې په دې کې کله چې داسې حالات جوړیږي نو ظاهره خبره چې هغه د یو عام وګړي په ژوند باندې چې دی هغه ډېر زیات اثر غورځوي. او پاکستان په داسې ملکونو کې دی چې هلته خو پکار ده چې هغه یوه ورځ هم چوټي نه لکه تاسو که جاپان وګورئ یا تاسو چین وګورئ نو هغې چې کله په جاپان باندې کله چې اټم بم وغورځېد د هغې نه وروسته چې دی هغې غوښتل چې د نړۍ سره ځان یو نه کړي نو هغې ښځو سړو ټول چې کوم دی کار کولو. امین د چوټۍ اوس دلته کې زموږ او ستاسو خلک چې کوم دی هغه یو خو یې چوټۍ د ډېر زیات خوشحالېږي او بیا چوټي داسې یو بانه هم ورته میلو چې بهی نن هړتال دی یا نن مارچ دی یا نن لانګ مارچ دی یا شارټ مارچ دی وډایور چې سم دی یو بانه پکاري چې هغې چوټي وکړي. او دغه خبر دی چې ملک نور هم شاته چې کوم دی هغه دکه کوي. نو خدای دې وکړي چې داسې ښه خبر راشي چې حالات چې دی هغه نارمل شي ځکه چې زه پرون راسې ګورم انټرنیشنل میډیا چې کومه ده هغه هم ډېره زیاته اینده د لاهور صورتحال چې کوم دی نو هغې ګوري او هغې باندې ریپورټینګ کوي هغې باندې خبرې کوي. نو یقینا چې دا د یو ملک دپاره چې کوم دی ښه خبر نه دی یو ښه پکچر یو ښه امپیکټ نه ځي. ما داسې ښکارېږي چې موجوده زما نظر داسې وایي چې زما نظریه داسې ده مې بي دا صحیح نه وي خو داسې هم چې دوی عمران خان صاحب ګرفتارول نه غواړي بس صرف هغه یری صرف یری او بس بیا راشي بیا چې غریب لږ ریلیکس شي نو بیا ورپسې لاړ شي. به داسې یو ګیم جوړ کړی دی خو خبره دا ده چې که دا موږ په یو لانګ پکچر کې یا لانګ شاټ چې ورته موږ په خپله ژبه کې شوټ کې وایي که په هغې کې وګورو نو دا د پاکستان د امیج دپاره ښه نه ده. خو خبره داسې ده چې ښه خوراک د صحت دپاره ډېر زیات ضروري دی. صحیح ده یعنې ښه امیج خو دا نه ځي خو ښه خوراک دپاره چې کوم دی ښه کوکینګ چې دی نه هغه ډېر زیات ضروري دی. او ښه کوکینګ چې کېږي نو هغه په شمع کوکینګ آیل کې کېږي د شمع پخلي سیګمنټ کې کېږي چې دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتي اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا. او زموږ شیف چې دی هغه دی جناب زکي چې دی د منډې په ورځ باندې ویجیټیبل بریاني تیاره کړې وه یعنې سبزیان ول هغې بریاني تیاره کړې وه او ډېره زیاته خوندوره وه. آلدو چې زما وریجې او روټۍ بنده کړې ده خو ما چونکې زکي ما وایي چې دا ستا لپاره تیار کړي ما هغې نه یو 2 چمچې واخیستې ډېر خوندور و ډېر مزیدار و. پلیز تاسو کور کې ضرور ټرای کړئ. السلام علیکم زکي. وعلیکم السلام. څنګه یې زکي تاسو ښه یې؟ میډم زه ډېر ښه یم تاسو ښه یې میډم؟ ډېر ښه خو نه یې خو ښه یې بس. الله شکر. نن زه ډېر زبردست یو ریسپي مې راوړه دیسی مکس دال. دیسی مکس دال او دا د دې یو ډیفرنٹ طریقه باندې جوړیږي او د دې یو ټیسټ
د دې خپل یو بالکل ساده طریقه باندې جوړیږي. ښه که دا راته ووایي چې دا ریسیپي که موږ چې دا د کوم ځای دا لین کوم ځای ریسیپي دا اکثره د نورو ملکونو ریسیپیز هم راوړی که نه؟ بالکل جناب دا کوم ریسپی دی دا حیدرآبادي یا یو انډین یو ټیسټ حیدرآبادي یو انډین یو ډش دی ډش دی ریسیپي دا هغې دا ریسپی دی یو. ښه د دې کوم انګریډینټس استعمالي کی فرست اف ال هغه ډوډوز وکم. د لپاره موږ پکار دي درې قسم دال پکار دي لکه ماش دال، مونګ دال او مسور دال. دا تقریبا موږ 200 ګرام درونه دالونه پکار دي د لپاره. ښه او فرست اف ال موږ تړکې لپاره سپیشل د دې کوم بنګار جوړیږي موږ کنه هغه لپاره 75 ml موږ شمع کوکنګ آئل پکار دی لپاره. هغه نه پس 2 چمچ گرم مسالہ پکار دی لپاره. حسب ذائقہ موږ مالګه پکار دی هاف ټیبل سپون موږ چکن پاؤډر پکار دی. 2 ټیبل سپون موږ زیره ثابت زیره پکار دی. اته دانه دا ګول دا د تړکې لپاره دا نه دي ته وي سور مرچا کې ثابت مرچا کې دا پکار دی. هغه بس ټیسټ لپاره موږ پکار دی د بادیانی ګلونه بادیانی دی وګنه دا ګل دی دا پکې دوه ګل په خلکو په وختو کې لګول او تیوس په دغه کې اچي. ښه د دې ټیسټ لپاره دا پکې دوه دانې دا پکار دی. ښه د دې ډریسنګ لپاره هغه تړکې لپاره سپیشلی یو عدد موږ پیاز پکار دی اور ډریسنګ لپاره موږ گاجر اور یو عدد بادرنګ اور گارنش لپاره موږ پودینه پکار دی. اور هغه لپاره هغه د دې تړکه د دې جوړولو کې د لپاره کم ټماټر استعمالېږي. د لپاره ټوټل 2 عدد ټماټر پکار دی هغه لپاره. اور ټیسټ لپاره اوګا اور سون پکار دی موږ لپاره. دا د دې انګریډینټس دي. ښه د دې تم طریقه ډېر اسانه ده سمپل. اول به دا درو قسم دال اوبو کې اوبه یشي هغه کې ټماټر به چوپ کې هغه به واچي پیاز به لغون هاف دا یو پوره د دانه راکړه یو دا پیاز غډې ده دا به نیم به کټ کې دا به دې کې اوبو کې واچي به هغه نه پس سون به واله اوګه به واله اور دا ټول چوپ به کې دغه شانت اوبو کې واچي به هغه نه پس ګرم مساله مالګه چکن پاؤډر زیرا اور دا بادیانی دا ګل دا پکې واچي به هغه نه پس تقریبا 35 منټس دله پکار دي. دا 35 منټس پکار دي. 35 یعنی تقریبا نیمه غنټه لګ سیوا بالکل دا دله پکار دی. هغه کې بس دا څنګه دا بیخي میش بشي حلیم پشان جوړ بشي. هغه نه پس تاسو هاف ټیبل سپون کورکمن دا پکې واچي به هغه نه پس تاسو پیاز براواله چوپ بکې اور اوګا سون دا به چوپ کې ټیبل سپون چې کمی کنه غټ وي زه لږ دا کلیریفای کول غواړم ما خاله تاسو ټی سپون یادوي. هاف ټیبل سپون ټی سپون ناٹ ټیبل سپون ځکه چې ټیبل سپون کول وی باندې کوم خوراک کو نه کته نیم ورواچو نه خو دغه نو ټی سپون چې کم دی نیم ټی سپون چې کم دی تاسو به د کی کور کما نه چوي. اوکې ټیا دا به واچي هغه بس شمع کوکنګ آئل به واله هغه میډیم هاف فلیم باندې دا پیاز اوګا سون بادیانی پھول اور زیرہ ثابت زیرہ دا سور مرچا کې غټه اور لغون حسب ذائقہ مالګه دا په میډیم فلیم باندې لغون ته ګرمې وا لکه سره بشي هغه نه پس دا زموږ د تر بل تر لاړ بشو زموږ دال ریډي بي هغه نه پس براندا تړکې لپاره براندا پکې واچو. تاسو دا ویل چې کم تاسو دا سشي ګلونه دي دا بادیانی ګلونه او دا زیره او دا تاسو چې کله دال یې شوی هغه ټایم کې به مچوي کله چې تړکه لګوي هغه ټایم کې به مچوي. بالکل جان هغه څنګه چې کم د ټیسټ راځي کنه هغه ټول وبو کې براشي هغه وبو کې وبې شي کنه پس هغه قسم دال زمو تیار به اخر کې د دې فلیګن د دې کم ټیسټ لپاره اخر کې کم بنگار جوړو موږ هغه لپاره شمع کوکنګ آئل به واچو هغه کې لګو میډیم فلیم باندې زیات با اور باندې تیز میډیم فلیم باندې کنه دا بادیانی پھول اور دا ثابت مرچا کې زیرا ثابت زیرا هغه نه پس دا پیاز اوګا اور سون دا پیاز هم تاسو اوبو کې دې سره دال سره یې شوی اومبه ولا بغار کې جوړو مطلب دا ټول سيزونه څنګه چې تاسو زکیو ولا
نو کله کله زما لپاره راځي چې موږ خو یو خپل ټیپیکل چې کوم کوکینګ هغه کوو دال چې څنګه تیاریږي خو د هغه انګریډینټس چې د ویل چې دا به د دال چې کوم ټایم کې یې شوی نرموي په هغه ټایم کې به ماچوي او بیا چې کله تاسو هغې ته تړکا یا بګار چې دی جوړوي نو هغې کې به ماچوي نو ایم شور چې دی چې کوم خلک سپایسز خوښوي او ډېر ترسکون والا خوراک خوښوي نو هغوی به دا دال ډېر زیات خوښیږي او هسې خو دال هم چې دی نو ډېر زیات ګران شوی دی پروټین که څوک خلک خوري نو هغې دپاره ضروري چې تاسو صرف چکن او داسې څیزونه وخورئ تاسو دال نه پروټین اخیستی شئ تھینک یو زکي تھینک یو ویری مچ جناب تاسو هم په دې پروګرام کې چې کوم دی د لایف کال د لارې چې دی نو برخه اخیستلی شئ زموږ پروګرام کې کال کولی شئ دا وخت موږ یې ورکولی شو انې بریک کولو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ جناب ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو نن چې ما سره ولنې کوم میلمه ناست دی جناب د هغې تعلق د درګۍ ملکند سره دی جناب هغې چې کوم دی هغې په الکټریکل انجینرینګ کې چې دی پی ایچ ډي کړې ده هغې د بلاشي یونیورسټي سره چې کوم دی یو خدا چې ایز ریسرچر کار کړی دی او اوس هم هغې په عبدالولي خان یونیورسټي کې چې کوم دی هم لیکچرز ورکوي دلته په آنلاین چې کوم دی ځینې یونیورسټیان دي چې هغې سره اوس هم چې دی نو هغې تړلي دي د هغې عمر چې تاسو وګورئ نو هغه دومره زیات نه دی څومره چې هغې کار کړی دی او نن چې زموږ کوم ټاپک دی چې زه به هغې سره به د هغې د پروفایل انټرویو نه علاوه چې کوم به موږ ډسکس کوو هغه آرټیفیشل انټیلیجنس دی چې هغې باندې موږ خبرې کوو ځکه چې نړۍ کې دا رس تر بله باندې چې کوم دی هغه مخ په وړاندې ځي او دا څیزونه زموږ ستاسو مخې ته راځي چې موږ هغې ته حیران نه شو نو په دې باندې به زه خبرې کوم انعام الله خان سره جي ستړي مشئ ډېره مهرباني انعام الله خان تھینک یو ویری مچ چې تاسو رالی خو اوس به دې ځای نه شروع کړو چې د درګۍ د ملکند سره ستاسو تعلق دی نو سکول کالج هم هملته نه ویلی دی بالکل زما بیسیکلی زموږ چې کوم کلی دی هغه دی وزیر آباد او ما خپل سکولینګ هم ملکند درګۍ نه ویلی او دین آفټر دیټ هغې نه پس زه پېښور ته موف شوم هلته کې بیا ما پېښور ماډل ډګري کالج نه خپل انټرمیډیټ کمپلیټ کو اف ای سی ما هلته کې نه پری انجینرینګ کې وکړه ښه صحیح ده او بیا تاسو عبدالولي خان یونیورسټي ته لاړئ د بالکل ما 2010 نه 2014 پورې ما خپل بیچلر ولې عبدالولي خان یونیورسټي ځکه چې کوم خلک پېښور ته لاړ شي که نه وي پېښور خو پېښور دی که نه بیا د هغې شي نو څه خاص وجه چې تاسو عبدالولي خان یونیورسټي زما د والد صاحب هم دا خوښه وه چې زه په عبدالولي خان پوهنتون کې وکړم سبق ووایم ځکه چې هغې ورځو کې زما والد صاحب به زیات کوشش دا و چې لږ دی لږ کور ته نږدې د هغې او هغه نږدې دی ایګزیکټلی نو په هغې په وجه باندې ما دا چوز کړه او هغې نه ما ته ډېر ښه انسپریشنز هم ملو دا راته چې بیچلر تاسو څه کې کړی دی ما په کمپیوټر ساینس نو کمپیوټر ساینس چې دی تاسو په خپله سلیکشن وکړه نه هغه والد صاحب یا بل چاته دا زما خپل سلیکشن خپل سلیکشن اوکې دا اوس خو چې موږ وروستو تاسو سره خبرې کوو نو لیدونکو ته پته لګي چې تاسو چې د څومره سبق ویلی دی انډ نو بیا راته دا وایي چې تاسو د بیچلر نه پس چې دی تاسو بیا خپل سبق چې کوم دی هغه اسلام آباد نه کنټینیو کوو ماسټر بالکل ما خپل فردر نو لږ دا زه وایم چې لږ ډفرنټ سیټیز نه صحیح ده او ډفرنټ یونیورسټیز خو ټیک دی خو سیټیز چې کله تبدیلي شو نو هر یو ښار خپل یو مود دی یو مزاج دی که نه بیا اسلام آباد ته تاسو راغئ مردان نه اوکې سو د اسلام آباد راته وایي چې دلته کې اسلام آباد کې چې ما کله خپل سټارټ واغستو د سټډیز نو ما ته یو پروفیسر صاحب ملاو شو هغه ایر یونیورسټي کې بیسیکلی هغو به لیکچرز ورکول هی واز ا فل پروفیسر ډاکټر اعجاز منصور قریشي او زه بیسیکلی د هغه نه ډېر زیات انسپایر وم او ما ته د هغه په باره کې اندازه وه چې لکه په کم لیول کې کار کوي نو ما وی چې زه په څه نه څه طریقه د دې پروفیسر سره کار وکم او زه ترې زده کړه وکم ځکه back in 1980s he did his PhD from Canada او he was having very vast experience داسې قسمه انسپریشنل پرسنالیټیز لاندې خلک کار وکړي نو بیا خلک ښه انسپریشنز اخلي مخکې تللی شي نو ما سره ملاقات وشو زه ورسره ملاو شوم بیا ما سره ته مې وویل چې زه ماسټرز کول غواړم خو زه ستاسو سره ریسرچ کې انټرسټډ یم نو بیا ما د سره خپل ماسټرز ډیګري هم وکړه بیا ما پی ایچ ډي هم انډر ډاکټر اعجاز منصور قریشي سټارټ کړه ان 2017
او انفارچونیټلی په 2021 کې هغه بیا زمونږ نه الله واغستو بیا ما خپل سپروایزر چینج کو او بیا زه پکې د ایچ ای سی سایډ نه ماته دغه فیلوشپ ملاو شو زه پکې بیا کنګز کالج لندن ته لاړم او هلته کې بیا ما خپل فردر ریسرچ کنټینیو کو دلته کې هم ما ډېر ریسرچ پیپرز لیکلي ریسرچر هم وایي که نه ایگزیکټلی آی واز ا وزټینګ ریسرچر ان کنګز کالج نو هلته کې ما د هغو سره کار وکړو څونه موده 6 months was physical and the rest of the 4 to 5 months was online. ځکه چې دا هغو د پروجیکټ نوعیت داسې و چې لکه مطلب په هغې کې زما فزیکل ایگزسټنس هم پکارو ځکه they was having whole of my research چې و نو هغه په ډرونز باندې و نو ما دلته کې هم د ډاکټر اجاز منصور قریشي سره په هغې کار کړی دلته کې زما چې کم کنټریبیوشن بیسیکلی و په ډرونز کې نو ما د انرژي په افیشنسي کار کوو چې ډرون څومره لکه په لږ وخت کې هغه ډېر کارونه وکړی شي نو ما په خپله باندې د هغې دپاره یو میتھمیټیکل فارموله هم فارمولیټ کړې وه او دیټ واز بیا تاسو پی ایچ ډي چې کوم دی هغه الکترونیک انجینرینګ کې ریسنټلی چې زه د یو کې نه واپس رالم نو ما خپل تیسس سبمټ کړل اوکې لاست ایئر 30 سپټمبر 2022 او بیا د هغې نه آنورډ چې دی نو زه چې یو کې وم نو زه بیا د سپین د یونیورسټي اپروچ کړم او دیو سره زه ایز ا ګیسټ لیکچرر د دیو سره لیکچرز ورکوم د دیو دغه چې دی نو دا خو ډېر زیات یو لینګویج څنګه وي لینګویج څه بیریر شته ځکه چې یورپ کې د انګلیش ډېر زیات مسلې ځینې ډېر خلکو له نه ورځي او بله خبره دا ده چې هغې ویل هم نه غواړي هغه ورلډ وار 2 نه پس که نه نو هلته کې لږ دا هغه شته نو ستاسو څنګه تاسو لیکچر کور کوئ یا دغه کې په یونیورسټۍ کې یا آنلاین نو هغه انګلیش کې وي او هغې دپاره ایزي ده هغو دپاره خو obviously ایزي ده ځکه چې the mother tongue of them is English مونږ ورته انګریزي وایو زما دپاره هم اسانه ځکه وه Spanish no there is no Spanish involved over there because like دغلته کې چې دي نو دیو 15 universities دا یو امپیکټ اکسلریټر پروګرام دی د سپین یونیورسټي او دیو کولابوریټ کوي بیسیکلی د 15 لیډینګ یونیورسټیانو سره آکسفورډ سټانفورډ د هغو سره او په دې 6 months کې زمونږ مین کار دا دی چې لکه وی آر د ځکه چې زه خپله مدرید ته لاړم یو خو ډېر زیات ښایسته ښار دی هغې میوزیم ډېر زبردست دی نو هغلته ماته د لینګویج ډېره مسله وه ما چې به کله هغې نه تپوس کوو چې زه دې ته ځم نو هغې به انګلیش نه وایي او به تا ته اشاره وي هغه به میپ باندې تا ته اشاره وکړي خو هغه انګلیش تا سره نه وایي پوهېږي به خو جواب به تا له خپل ژبه کې بالکل دا سیملر سارت اف دغه زما سره ایران کې وس لاست منث راغلی بالکل او ایران کې او زه به تاسو ته دا ووایم چې سپین کې دا دی چې زما آنلاین انټریکشنز دي نو هغه ټول انګلیش کې دي نو دیټس ناٹ ان ایشو او کو تاسو د دې خبره کوئ چې لکه یو کې ماته څه ایشو و نو already I published a lot of papers او books no that was all in English نو ځکه چې هلته کې ملاړم it was a very easy thing for me ما خیال چې برټش accent understand کول easy دی than American تاسو څه وایي دی کې او دا بالکل یو ایزی خودم دی چې honestly کو زه تاسو ته ووایم نو back in Pakistan when I was here نو زما هم زیات انټرست دا و چې لکه انګریزي لږ د هغو شانته کې زده کم زما هغه برټش اکسنټ I was more attracted کامیاب شوي تاسو بیا هغې کې not that much زه هغه شانته کې نشم ویلی ځکه چې زموږ د پښتنو یو وخت لږ چې زه چېرته لاړ شم چې څنګه زه خوله کولو که نه ماته یو آر انډین اور پاکستاني دا یو خبر دا دوی ته څنګه پته نه وي چې لکه انډینز او پاکستاني چې کوم دی د هغې اکسنټ یو شانتې دی په دې دوو ملکونو کې خو چې زه تللی یم انګلنډ او دغه زه به ووایم ایران چې چا لیدم نو ما ته به یې ویې چې ته د کوم ځای نه ما به ورته ویې زه د پاکستان یم نو هغو به د سره منله نه وی یو مسټ بی فرام انډیا نو ما وی وای نو ما ته وی چې we don't expect that there should be some intelligent person from Pakistan ما وی دا تاسو وای خو دغه د اوس دې خبرې له وزیر اعظم تاسو دا خبره به دې سره کوم چې مونږ دغه شک نشي ډي ټالنټډ خلک لرو د انډینز یو تاسو وګورئ که تاسو امریکن مارکیټ وګورئ نو په هغې کې انجینیرز وګورئ نو زیاتره انډینز دي
بالکل. داسې په د هغې په ایجوکیشن کې لکه تاسو پروفیسرز وګورئ یونیورسټي نو د انډینز یو ډېر تعداد هلته کې دی. بالکل صحیح ده. موږ آی ټي انجینیرز وګورو نور هم که نه د هغې یو ډېر تعداد دی. نو د هغې ځکه یو بیک دا دی چېرې په هندوستان کې چې کوم دی که نه خلک په پاکستان کې یا خلکو ته اپورچونیټي د بهر تلو نشته دی یا زه په دې نه پوهېږم دې جواب به تاسو راکړئ یا زموږ خلکو ته پته نشي چې هغه به څنګه اویل کوي. یو اپورچونیټي شته ته هغه به څنګه اویل کوي هغې ته به لاسرسي څنګه لري. دې دواړو کې کومه یوه خبره تاسو په نظر صحیح ده؟ دا دواړه خبرې ستاسو بالکل صحیح دي. هغې کې مین ایشو زموږ سره دلته کې دا ده چې یو خو زه ستاسو د لاولني سوال جواب در کوم نو چې مونږ زه په خپله پرسنلي هم انګلینډ ته لاړم نو ما چې کله یونیورسټیز کې او یو کوینز یونیورسټي ته هم زه یو ورکشاپ له تللی وم. کینګز کې هم به ما هلته کې ایوری فرایډے سیشنز ورکول. نو هلته کې داسې سیسټم و چې لکه مطلب موسٹ آف د ډومیننس واز فرام چاینا، انډیا او ایران هم پکې انوالو وو او بنګالیان هم زه به دا ووایم چې بنګلادیشیز واز آلسو. نو څه ریزن و تاسو د هغې ریزن دا دی چې یو خو به زه په دې کې څه خبرې به زه د اے آی هم شیر کوم لیټر آن په دغه کې خو زه به دا ووایم چې اصل کې د هغو تعداد ډېر زیات دی د چاینا د انډیا د هغې په وجه باندې هغو زیات موف کېږي او یو د هغو منټل لیول زیات دا دی چې مونږ ښه ځایونه لکه هنګرینس په هغو کې ډېر زیات دی په نسبت زمونږ د خلکو. امین لږ داسې زه وایم چې کله تاسو زما د ټراولینګ ډېر زیات شوق دی کله چې تاسو ایز ا وزټر ځئ یورپ خواته یا تاسو ترکي ته لاړ شئ یا تاسو د دنیا کم ګوټ یاد کړئ که تاسو دبۍ ته ایون لاړ شئ دا نږدې دی نو او که تاسو لاړ شئ یو کې چېرته هم چې تاسو لاړ شئ تاسو به وګورئ نو تاسو ته به چاینیز ارزه کې میلاویږي. بالکل هم دا ایز ا وزټرز هغې کار وکړو کې او هغې خپل ځان لپاره یو اماونټ جمع کوي چې دا زمونږ دې کال موږ دې ملک ته ځو یا دې کال موږ که تاسو ګورئ ایون په اسلام آباد کې څونه چاینیز دي. بالکل صحیح ده. نو دا خبره بالکل زه تاسو سره منم چې هغه یو دا خلکو زه ستاسو د دې خبرې سره یو خبره اډ کوم ځکه زه په کینګز کالج لندن کې هم زه هلته کې د یو چاینیز پروفیسر سره ما هلته کار کو په پروجیکټ کې او زه د هغو زما خو په ذهن کې دا نه راتله ځکه چې تېرې شوی غټ اختر چې و نو هغه زما په انګلینډ کې و او ما دا نه ایکسپیکټ کولی چې لکه چاینیز زموږ په شانتې د پښتنو په شانتې مهمان نوازه دي دغه دي او زما لږ ټایم هلته کې شوی خو لکه هغو ما له ډېر زیات ریسپیکټ به راکو او ایون لکه زه یې خپل کور ته به بار بار انوایټ کولم. زما دپاره اسپیشلی حلال فوډ به راوغوښتو هغه هسبنډ دی و هغه پرسنلی چې و نو ما ته به یې ویې چې دا حلال دی دا سپیشلی ستا دپاره دی ما ته به یې ویې که تا خپل باربیکیو کې یو کین ډو دیټ او لکه دومره ریسپیکټ پې راکو نو ما به دا نه ایکسپیکټ کول دا وونه ښه نو یو تاسو دا وایي چونکې آبادي په چاینا په هندوستان کې زیاته ده سو مې بي دا یو وجه ده چې دا یو فیکټر دا یو فیکټر بله دا ده چې د هغې ځي خلک چې کوم دي هغې اسیم ګرځي. ښه اوس دا ته وایي چې دا اپورچونیټي اویل کول چې کوم دي که نه زه اصل کې راځم بیا چونکې زه غواړم چې تاسو سره زه د ستاسو د ایکسپیرینس خبرو کوم او هغې نه پس بیا موږ راځو په خپل مین ټاپک چې کوم زمونږ دی هغې باندې به زه راځم. زه صرف دا یم چې آیا تاسو زمونږ سټوډنټس چې کوم دي هغې ته تاسو څه وایي چې د هغې څه پرابلم دی هغې ته پته نشته دی یا هغې طریقه صحیح نه ده چې لکه ستاسو غوندې هغې یم ویل کړي چې بهر لاړ شي سبق وي دا یو ډېر لوی ایکسپیرینس وي. بالکل بالکل اصل کې مین ایشو خو زموږ سره زه به یو دا خبره وکړم چې زموږ سره د لینګویج ډېره غټه ایشو ده ځکه چې زموږ ماشوم د سکول نه واخله د یونیورسټي لیول پورې انګلیش ووایي او ایزده کی خو هغه په هغه لیول ایزده نه کی چې بیا لکه د چا سره کمیونیکیشن وکړي. ایون لکه ما داسې ډېر شی ماشومان لیدلی دي ځکه فرام لاست 8 ایئرز ما پاکستان ډفرنٹ یونیورسټیز کې ما ټیچنګ کړی دی نو ما به اکثر سپیشلی پښتانه داسې نور هم به ما لیدل چې لکه مطلب they cannot even write an application او لکه ډېر په یونیورسټیز کې به لکه هغو به ځان نشو ایکسپریس کولی. یو خو زمونږ دا میجر پرابلم دی چې لکه زه ووایم چې مونږ خپل ژبې له مونږ لږ دغه ورکو خو بیا هم چې ته انټرنیشنلی کله کمپیټ کې نو یو مسټ هیو ټو گو فار انګلیش نو انګریزي خو ایزده کول مونږ ته ضروري ده.
نو چې اپلیکیشن نشي لیکلې کمیونیکیټ کولای نشي انګلیش That's the main problem. That's the حالانکه main problem. زموږ سبقونه سلیبس ټول خو انګلیش کې دي کنه او خو موستلی زه به دا ووایم چې مونږ زیات فوکس په نمبرز او په میمورایز کولو باندې زیات رټې باندې. ورکړه رټې باندې خو لکه دا ده چې مونږ کنسپچوال شیزونو ته نه ځو ځکه زه ووایم زما په خیال باندې زه خو وایم چې انګلیش قدرت وي تاسو په خپل از ریسرچر هم کار وکړو تاسو یونیورسيټي سره آنلاین هم کار کوي پاک عبدالولي خان یونیورسيټي چې کوم ځای تاسو په خپل سبق ورته د اغل تم تاسو انوالو نو انټرنیشنل پاکستان کې د یونیورسيټیانو په سطح باندې سوای چې څه کمې ده داسې یا یونیورسيټي نه ایون سکول لیول نه تاسو مونږ ته چې کمې سره چې داغي ماشوم چې کم دی آیا دار چې داغي مورنه لکه اوس برټیش چې کم دی هغه انګلیش ویني داغي مورنه ژبه ده مطلب دا چې تاسو هم ډیر الته کې داسې افغان فیملی به داسې پاکستانی فیملیز دي چې داغي ماشومان له پښتو نه ورزي نه ورزي بالکل رائټ هغه ځکه هغه وایي چې زمونږ ماشوم چې سهار ته بجې لاړ شي یا و بجې لاړ شي نو هغه بیا مازیګر 3-4 بجې راځي بالکل سو هغه ټایم کې چې کم دی هغه انګلیش وایي کور ته چې راشي نو مور پلار کا جاب کوي نو هغه سره دغه یو غنټه نیمه ملاقات کیږي هغه نه پسو د شو انداز تاسو پته ده لایف د ماشين غونډه د دې غونډه نو هغه یو وجه چې هغه ته کې دا غزي ماشومان چې کوم دي هغه دغه پاکستان والا دی دغه د خواغي ټیک ټاک نو آیا دا د سکول کې یو سیستم داسې جوړ دی ځکه چې داغي وړو کې نه وړو کې ماشوم تم توای چې اپلیکیشن لیکاغه به درته ولېږي ایمیل به درته ولېږي خو زه لکه د انګریزي په باره کې به نه اډ کومه خو لکه مطلب دا ده چې لکه زموږ ایجوکیشن سیستم کې خدا سره ډیر ښه فلاز شته خو لکه زه به ووایم چې ډیر ښه جیمز هم د دې ځایونو نه راوتي دي خو لکه هغوم ډیر زیات سټرګلز کړي دي خو انګلیش لینګویج یو بیریر دی زموږ د خلکو لپاره کمیونیکیشن لپاره نو دا یو ایشو ده خو مور دن دیټ چې دی نو زه به یو مثال د دې دا درکړم چې زه چې کله په سنټرل لندن کې وم هلته کې ما یو په خپله پرسنلي یو سکول هم وزټ کړی او ما وی چې زه هسې د دیو ایجوکیشنل سیسټم وګورم دیو په کم لیول لګیا دي لکه زه ډیر زیات امیزډ شوی وم ما وی چې لکه هاو از اټ پاسبل چې د څلورم پنځم کلاس ماشوم کوډینګ پې کوي پروګرامینګ پې کوي زمونږ ماشوم دلته کې کمپیوټر ساينس کې پروګرامینګ هغه په یونیورسيټي لیول کې هغه زده کړه شروع کوي نو دا ډیر غټ ګیپ دی چې لکه د 4th 5th کلاس نه یو ماشوم پروګرامینګ سٹارټ مخکې راځي کې ما سره یو ملمر راغلی هغه نه ماته پوسو کو هغه ماته وی چې زمونږ خلک چې کم دي کنه نو هغه په اکسنټ باندې چې کم دی زیات پرونانسیشن باندې دونه زیات توجه نه ورکوي د هغې په اکسنټ باندې زیات توجه هغه وایي چې پرونانسیشن نه یو ورډ صحیح پروناونس کړي په دې باندې توجه پکار دی لکه څنګه چې تاسو وایي چې لکه ما وایي چې لکه زه لږ برټش غونډه کې اکسنټ وي ځینې وایي چې امریکن غونډه کې وي داسې نو دا خبره څومره صحیح ده چې مونږ هغه د اکسنټ په منډه کې مونږ نه پرونانسیشن چې کوم دی هغه مونږ نه پاتې شي زه خو به د اکسنټ او د پروننسیشن په باره کې به دا یو خبره وکړم چې زه وایم مونږ د زیات په دغه شیزونو فوکس نه کوو مونږ د بیسیک انګلیش زده کوو خو چې وی کین ډیلیور اور اون سیلف چې مونږ خپل ځان ډیلیور کولی شو خپل آیډیاز په صحیح طریقه پریزنټ کولی شو ایون دا شی ما هلته کې په لندن کې د چاینیز سره هم ولیدو دی واز ان ا ویری ګډ یونیورسيټیز ود می او د مین فیکټر ود دم واز آلسو انګلیش او په ډیرو ځایونو کې به زه د هغونه تش په د پریزنټیشن سکلز په انګلیش باندې به ما واز کوایټ ایزی اینڈ کمفرټیبل خو هغه به دا و چې لکه if there was due نو لکه هغه به لک سایلنٹ شو they even step down او هغه به مال اپورچونټی راکړه که مونږ چاینا وګورو کنه لکه ایون څنګه چې زمونږ سټوډنټس چاینا ته لاړ شي سبق د پاره نو هغه د پاره کمپلسری چې هغه به چاینیز وزده کوي کنه بالکل په چاینیز کې چاینا کې هم دا یو پرابلم دی چې انګلیش چې کوم دی هغه هغه ته کې چې کوم خلک دی هغه له نه ورزي سوای دی نه هلو هاو ار یو بس دا صحیح ده ځکه چې زه په خپله تللی یم نو ما ته خلک کتل نو هغې خپل چې کوم لوکل لینګویجز دي هغه چې کومه ژبه د هغې خو خیر یو بل مایند اف سیټ دی چې هغې خو ګوګل او دا څیزونه م خپل جوړ کړي دي او دا نه یوز کوي که نه دا چاینیز خو خپل یو صحیح ده تاسو راته وایئ چې دلته کې خو خلک چې کوم دی هغه یو پرابلم نشته ایجوکیشن هم دی هر یو څیز دی مونږ زه اصل کې د دې نه پس بیا زه راځم په مین پوینټ باندې خو دا راته ووایئ چې زمونږ د سټوډنټس پرابلم څه دی آیا هغې چې تاسو وایئ چې دوی ځان نشي ایکسپریس کولی خو داسې نه ده چې یو ژبه پریکټس سره یې راځي
ځکه چې ما کومه خبره نوٹ کړې هغه دا ده چې که زه بهر لاړه شم او زه انګلیش کې خبرې کوم او مخکې کس که برټش دی که امریکن دی چې څوک هم دی انګریز دی زه هغه سره خبرې کوم نو که زه غلطه ویم زما ګرامر غلط دی زما ورډ غلط پروناونس هغه دپاره دا هېڅ عجیبه خبره نه ده ما سره ځي زمونږ د سوسایټي یو دا خبره ده چې مثلا که تا صحیح انګلیش وي او زه خپل ځان ایکسپریس کوم او یا زه خبره تاسو سره کمیونیکیټ کوم او هغې کې ما څه وي نو ما ته مخامخ کس خندا شروع کړي نو زما هغه کانفیډنس یو هغې سره هم کمیږي نو دا زموږ د سوسایټي یو دا بالکل دا یو پرابلم دی دا یو ایشو ده ځکه چې هلته کې ما یو دا شی لیدلی او ایون دلته کې په پاکستان کې هم دا یو شی ډېر زیات نارمل دی کو یو انسان ښه جامه پایزار واچوي او په ښه ګاډي کې لاړ راشي نو ایوری ون ویل ګیو یو ریسپیکټ اپ ټو سم لیول خو هلته کې ما یو دا شی ابزرو کړی و چې لکه مطلب دے نو یو بیکاز اف یور انټیلیجنس دے ګیو یو اپرچونیټي بیکاز اف انټیلیجنس نو لکه د انټیلیجنس او د ذهانت په وجه باندې تعالی درکوي بېشکه زه به دا ووایم چې انګلیش زموږ د خلکو دپاره یو بیریر دی خو لکه زه به دا ووایم چې لکه دا موږ ته زده کول پکار دي ځکه چې دا د انټرنیشنل سټینډرډز میټ کولو دپاره زموږ یو ریکوایرمنټ دی اوکې که هغه سټوډنټ چې هغه غواړي چې بهر ستاسو غوندې سبق وایي اني فیلډ او هغه تلل غواړي د هغې دپاره اولنی شرط چې کوم دی هغه انګلیش دی او زما پرسنل ایکسپیرینس چې هره ژبه تاسو زده کوئ هغه پریکټس سره کیږي صرف کتاب لوستلو سره نه کیږي څونه چې به تاسو هغه ژبه ویلو پریکټس کوئ څونه به تاسو په هغې خبرې کوئ دونه به هغه صحیح کیږي سو اوس چې واپس موږ راشو نو موږ ډرونز باندې خبرې کوو موږ به چې کوم د آرټیفیشل انټیلیجنس باندې خبرې کوو د مالو واپس راستانه کیږي جناب ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو د پروګرام شروع کې ما تاسو ته وی چې نن ما سره کوم مېلمه راغلي د هغې د موجودګۍ پوره فایده وچتو سو زه هم او تاسو سره هم داسې انفارمیشن باید موږ زده کړو چې هغه زموږ راتلونکي کې په کار راځي آرټیفیشل انټیلیجنس باره کې موږ اورو صحیح ده نو زه غواړم چې یو ځل تاسو موږ ته دا ایکسپلین کړئ جناب چې آرټیفیشل انټیلیجنس څه ته وایي او څه په دې کې راځي څه دي په ساده الفاظو کې زه دا وایم نو لکه مونږ خو وایو آرټیفیشل مونږ وایو مصنوعي ته او انټیلیجنس ذهانت ته مونږ وایو خو لکه دا لفظ چې دی نو دا په 1950s کې رالی او په هغه ټایم کې ډیو دا وی چې لکه مطلب مونږ داسې الګوریتمز اسټابلیش کو چې او داسې دغه وکړو چې هغه ایگزیکټلی جسٹ لایک د ریپلیکا اف هیومن چې لکه انسان سره میمیکري کوي that the machine will be doing exactly. Now, initially, due to the start واغستو. We are later on زبوس کده نن سبا خبره کومه نو لکه چیٹ جی بی ټي یو ډېر کامن ټاپک دغه شوی دی نن سبا چې لکه رالی او اکیډیمیا ته څومره حده پورې ښه دی څومره حده پورې نه دی ښه نو د دې په بیک سایډ هم اے آی ده آرټیفیشل انټیلیجنس ته بیسیکلی آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی نو دا ورکینګ کوي په ډیټا په غټه ډیټا باندې ځکه د دې حوالې سره به زه یو خبره کومه چې څنګه سعودي عربیا پیژندلی کیږي چې وایي لکه ډېر زیات تیل دي پکې نو زه تاسو ته دا یوه خبره پریډکټ کومه چې په نیر فیوچر کې څه بلکې چې اوس کرنټلی دا خبره یو ډېره کامن ده چې مونږ وایو هم چې د تھرډ ورلډ وار ویل بی آن ډیټا په ډیټا باندې به زمونږ په انفارمیشن باندې به جنګونه کیږي نو د هغې کو زه یو وجه زه تاسو ته وایم نو لکه چاینا چې څومره آبادي سیوا ده نو هغو ډېره زیاته ډیټا جنریټ کوي څنګه چې تاسو ووایئ تاسو چاینا وزټ کړې ده نو کو تاسو لیدلی نو کو تاسو یو بس کې هم تلي دیر ول بی سیکیورټي کیمرا کو تاسو ټیکسي هم کې تلي دیر ول بی دے آر کلیکټینګ انفارمیشن فرام ایچ اینڈ ایوری پلیس نو چې دیو دا انفارمیشن کلیکټ کوي خو کو تاسو هلته کې د یو عام انسان نه تپوس وکئ چې آیا دا سرکار ستاسو دا دومره ډیټا اوچتوي ایون کو تاسو کرنټلی کو تاسو تلی یې بهر ته او تاسو امیزان گو ته لاړ شئ امیزان گو کې تاسو شاپینګ کوئ نو everywhere you will see cameras او هغو به تاسو دغه کوي چې لکه د دا اکټیویټي څه ده د کوي څه د اخلي څه د خوښ څه دي
and then they used to predict based on that data. نو چې څومره ډیره ډیټا د آرټیفیشل انټیلیجنس سره وي نو د هغې په بیس باندې هغه ډیسیژن اخیستی شي، ښه ډیسیژن پرې اخیستی کېږي. ځکه په دې وجه باندې چاینا په رینکینګ کې په ای آی ټولز کې نن سبا ډیره زیاته مخکې روانه ده، ځکه د هغو سره ډیټا ډیره زیاته هغې چې ټول څیزونه څنګه چې تاسو وایي چې انټرنیټ باندې د هغې یا یو ځای کې بایومیټریک دی بس ته ګوته ولګي ستا پکچر دی او هغې نه ستا هر یو کار کېږي او هغه دا دی چې ستا معلومات هغې سره دونه ټول ډېر زیات پراته دي. ایون که موږ بیا د کووډ دا سیسټم وګورو په ټوله نړۍ کې چې دوی وایي چې دا د چاینا نه هی شروع شوی، چاینا څومره منظم دا شي ټولو تر اوسه پورې په ځینو ځینو کې هغې چې کوم دی کوارنټاین چې کوم دی هغه دغه کوي فالو کوي، خو هغې هر یو کس ته فوډ رسېدل هغه په هغې کې انټرنیشنل سټوډنټس ډېر زیات وو، یونیورسټي نو هر یو څیز د دې ډیټا په وجه باندې هغې کلیکټ کړي که ته به د یو ښار نه بل ښار ته تلې یا به ته دکان ته تلې نو چې ته به هلته څیز اخیستونې د پته ولګي چې دا کس د فلاني کور نه راغلی یا فلاني سټریټ نه راغلی فلاني پروینس نه راغلی. بالکل ځکه زه هر جسٹ بیکاز اف دغه ډیټیلز که نه نو زه ځکه هر ځای کې نن سبا زه دا وایم هم چې د نیکسټ لیډر ول بي چاینا جسٹ بیکاز اف ډیټا. ځکه که مونږ چاینیز کمپنیز وګورو، که مونږ د ډرونز په باره کې هم بحث کوو یا د څومره هم داسې مشینز چې هغه زموږ نه ډیټا کلیکټ کوي نو هغه موسټلی ډي جی آی یو ډېر کامن دی. زه تاسو نه تپوس کوم آیا معلومات یا دا وایم چې کوم انټرنیټ دی په دې کې چې کوم ډیټا جمع کېږي دا ټول آرټیفیشل انټیلیجنس کې راځي؟ ودرېږئ زه تاسو ته د دې جواب درکومه. د هغې دغه دا د بیسډ آن آرټیفیشل انټیلیجنس خو هر هغه شیز ته مونږ وایو چې د هغې نه شاته یو داسې ډیټابیس وي، یو داسې ډیټا سیټ وي چې هغه ورسره کنیکټډ وي د هغې الګوریتم د هغې سافټویر سره او هغه د هغې ډیټا په ترو باندې پریډکشن کوي او تاله د هغې جواب درکوي. اوس ریسنټلی لایک موبایل هم هغې کې راځي، ایچ اینڈ ایوریثینګ لیپټاپ راځي، ایچ اینڈ ایوریثینګ. د دې یو کامن مثال زه تاسو له درکوم کینیډا کې چې د جسټن ټروډو کله الیکشن کېدو نو کامنلی لکه مونږ خلک خو ډېر زیات وروسته یو په دې شیزونو کې، خو هلته کې یوه کمپني وه هغې باقاعده په دې باندې لکه ورکینګ وکړو چې لکه مطلب کومه پولیټیکل پارټي په پاور کې راتلی شي نو هغو باقاعده بیسډ آن د خلکو ته سرویز ولیږل او په موبایل باندې په څه نه څه طریقه باندې چې خلک هغه سرویز فیل کړي، کوېسچن آنسرز ورکړي او د الیکشن نه مخکې هغې کمپني پریډکشن ورکړو چې لکه دا فلانی کس به ګټي. نو دا هم بیسډ آن ډیټا و. نو ځکه مونږ وایو چې را روان جنګ چې دی هغه به په ډیټا وي. ښه نو په دې جنګ کې پاکستان چېرته دی؟ پاکستان از ډېر زیات زه به دا ووایم چې وروسته دی په دې شیزونو کې. د هغې یو وجه دا ده چې مونږ اګزسټنګ شیزونه چې دي نو هغه هم مونږ د بهر ملکونو یوز کوو. څنګه کو مونږ زه کو ریسنټلی کومه ایران ته وزټ کوو نو ایران ته چې ما څنګه انټر شوم نو هغو دے آر ناٹ یوزینګ ګوګل میپ، مونږ ګوګل میپ یوز کوو. زه اوس زه ستاسو سټوډیو ته چې راتلم I was using Google Map to like easily to find the studio. نو هغو نه کوي، د هغو خپل میپ جنریټ کړی دی. ولې؟ د دې دپاره چې هغو ځان سکې ورکړي. د دې سره به زه یو مثال ورکړم. مای ګاډ، نو تاسو چاینا کې تاسو زده یم هلته ګوګل نشته دی، هلته کې یوټیوب نشته دی، هغه چې تاسو دلته کې ټیک ټاک یوز کوئ د هغې خپل دی. د چاینا چې څومره فیسبوک نه والي، ایون فیسبوک چې دی دا ټول انسټاګرام وی چیټ دا ټول څیزونه چې کوم تاسو د امریکن دي اپس دغه دي هغې نه یوز کوي، هغې خپل د دې لیول جوړ کړي دي چې هغې هغه یوز کوي. ایگزیکټلی ایون چې مونږ کم نوي ټیکنالوجیز پاکستان کې وایو یا ایون مونږ تھرډ ورلډ کنټریز کې وایو، ډیولپ کنټریز کې وایو، نو د هغې په بیک سایډ باندې ټول هغه بګ مایندز دي. اوکې یو خو تاسو دا وایي چې پاکستان په دې سلسله کې وروسته دی، ډېر زیات وروسته. اوس دا راته وایي چې مونږ په پاکستان کې یا په داسې ملکونو کې چې د هغې د چاینا غوندې یا د امریکن غوندې کې خپل ایپس نه وي، مونږ د هغې ایپس یوز کوو نو دا زمونږ ډیټا هغې سره ځي. obviously لکه مطلب دا خو ډېره امیزنګ چې هر ځل ما نه ګوګل تپوس کوي چې مونږ ستا لوکیشن چې کوم دی هغه ټریس کړو نو زه ورته یم یس. up to some extent they can ask you question چې لکه مطلب آیا زه ستا دا دغه خو الټیمیټلی کو تاسو نه وایي زه دا یم چې مونږ څومره ایپس یوز کوو، فیسبوک نه والې واپس تر ګوګل پورې، ګوګل نه والې واپس چې کوم دی نور هم چې څونه ایپس دي، نو آیا
غیر دانستانه تور چې ورته وایي په دې کې دا زمونږ ډیټا روانه ده چې دا نو تاسو په خپله باندې د دې به زه تاسو له یو ښکلی اګزامپل لا درکړم چې لکه زه خو وایم تاسو نن سبا خپل فون داسې اکټیو کیدی یو چې انټرنیټ ورسره کنیکټډ وي او تاسو هسې خبرې سټارټ کړئ چې زه دغه ځای ته تلل غواړم. ما په ګوګل باندې یو کې څه شیزونه ورکړل چې I want to travel to that places. ما ته به any time روزانه به ما ته د مختلف ایرلاینز په باره کې راتلل ځکه they took my data. هغوی ته پته ولګېده چې د انعام انټرست په فلاني ځای کې دی چې فلاني کانفرنس له لاړ شي فلاني ځای ته لاړ شي نو ما ته به د مختلف ایرلاینز ایډز راتله. ما به ګوګل چې څنګه کولاو کو فیسبوک کولاو کو ټویټر کولاو کو ما ته به هغه ایډز راتلل. نو دا څومره سیف ده؟ دا خو نه دی سیف ځکه د دې په باره کې به زه یو خبره کوم چې څومره سټوډنټس یا ریسرچرز کار کوي په اے آی ټیکنالوجیز نو زه د دې سره یو خبره اډ کوم چې په سیف اے آی باندې د نن سبا دی ورکینګ وکړي ځکه چې زه دا وایم چې اے آی از مچ مور ډینجرس. مونږ سوچ نشو کولی چې اے آی څومره ډینجرس دی. لکه هغه ستا ډیټا اخلي او لکه دا یو کامن خبره لکه د ډیر ټایم نه کیږي چې مونږ واړه ماشومان مونږ به اورېدل وی چې لکه ایون په فلمز او په ډراماز کې به مونږ لیدل چې لکه وای ماشینز به راشي او هغه د انسانانو ځای نه ونیسي او ځینې هالیوډ موویز په دې باندې جوړ دي چې ریبوټس چې کوم دي نو هغه بیا انسانان کنټرول کوي. انسانان کنټرول کوي ایگزیکټلی. نو لکه د دې په باره کې خو ایون ما اوس یو ورځ دوه مخکې هم په یو ځای کې بحث مباحثه کوله نو ما ورته وی چې لکه مطلب مونږ ته پکار دی چې مونږ داسې قسمه ټیکنالوجي سپیشلی زه دا نه وایم چې لکه مونږ د مخکې لړ نه شو مونږ د لړ شو خو وی شوډ یوز دیٹ ټیکنالوجیز فار د سیک اف ګډز ځکه کو اوس یو ماشین په خپله باندې زده کړه کوي او ماشین په خپله باندې ډیسیژن اخلي هغې کې د هیومن څه انټرونشن نشته نو هغه ډینجرس هم کیدی شي. د هغې زه تاسو ته یو ډېر ښکلی مثال به دا درکوم. ستاسو مثال چې دی علم یو کالر د موږ سره هغه ګورو. جی هلو هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت بیبي څنګه تاسو؟ الحمدلله ټیک ټاک. سر ډیر ښایسته خبرې ډیر ثانک یو ویری مچ چې داسې سر تاسو راغوښتو او سر ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغو. ما دپاره ډیر انټرسټینګ دی ځکه ډیر معلوم ډیر زبردست معلومات مونږ سره دي. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مو ته ډیر زیات سبق ملا شو. آینده دپاره مو دا یو چې څنګه تاسو چاینا والا مثال راکړو چې پاکستان دوره وروسته د انټیلیجنس کې نو تاسو آیا داسې میټینګ دو خلکو سره نشي کولی چې ترقي ورکړي یا به موږ شانتې سټوډنټ که تاسو فالو کوي نو کیدای شي چې ترقي وکړي. ثانک یو. هغه بالکل دا هم ډېر ښه کوېسچن دی چې تاسو چونکې دونه ایکسپیرینس یې سو تاسو دلته کې کوم یونیورسټیز کې یا دې لیول باندې کومو خلکو سره دا خبرې شیر کړي چې پاکستان له هم پکار دی چې په دې لیول باندې کار وکړي. خو تاسو ماته یو اگزامپل راکړو. زه دا اگزامپل به کمپلیټ کم دن به I will come to the question. اوکې. نو که زه د دې مثال تاسو له درکوم چې ای آی څومره ډینجرس ده دا ډیټا اغستې کیږي او کو ماشین په خپله باندې زده کړه کوي او په خپله باندې ډیسیژن اخلي. اوس په دغه ځای کې هیومن نه دی انوالو نو چې یو انسان نه دی انوالو نو زه دا وایم چې لکه مونږ وی هیومنز میک لاز مونږ قانون جوړو چې دا ښه دی دا بد دی. یو ماشوم چې پیدا شي په کور کې هم نو هغه ته دا ښوولی کېږي د ټولو لاول چې بچیه دا کار ښه دی دا بد دی. نو دغه شانتې کې ماشین ته به هم انسان ښیي چې دا کار ښه دی دا بد دی یو شوډ ډو دیٹ یو شوډ ناٹ ډو دیٹ تھنگز. نو زما په خیال باندې زه خو وایم چې ای آی ود ایتکس دی په پاکستان او په هر یو کنټري کې دی فلحال نشته شته خو ډېر کم دي ویری لیس. زه به دا ووایم چې لکه چونکې دا خبره خو موږ اوس کوو چې یاره آرټیفیشل انټیلیجنس والا یا ریبوټس والا خبره موږ کوو په دې باندې د نن 10 کاله مخکې 12 کاله مخکې ډېر غټ غټ فلمونه جوړ شوي دي. سو هغه پروګرامینګ چې کله کرپټ شي نو هغه څنګه بیا د انسان په خلاف باندې د کېږي انسان یې نشي کنټرول. هغې له راځمه څنګه چې ماشین یو ریبوټ زه به تاسو ته د ډرونز مثال لرکم یا د یو ریبوټ مثال لرکم څنګه تاسو د هالیوډ موویز خبره کوئ چې ماشین راشي and they took over the entire world او لکه اوار څه برباد کی او دی وی چې humans will be the slave of the machine دیو پکې دا هم پورټری کوي په هغه فلمز کې. نو دا د څه حده پورې ټیک ده خو لکه دا د هغې وجه دا ده چې کو هیومن دا سوري کو ماشین کو په خپله زده کړه کوي
نو دا ډینجرس دی نو ځکه زه وایم کو په دغه ځای کې هیومن انوالو شي او هیومن ورته دا ایتکس وښي هغه ماشین ته Good and bad. ګډ اینډ بیډ دغلته کې زه تاسو له د یو ډرون مثال به در کومه چې ډرون څومره حده پورې ښه دی او څومره حده پورې ډینجرس زه به انعام تاسو موږ سره ناست یې سر موږ یو ځل زو د بریک طرف ته بریک نه پس راځو بیا موږ په ډرون خبرې کوو چې دا کم ډرون چې تاسو یادوي هغه کم چې په جلسو کې د ریکارډینګ دپاره یوز کېږي چې زموږ په ډرامو کې یوز کېږي نو ټول نه خطرناک ډرون کم یو دی د مالو واپس راستانه کېږي जी वेलकम बैक टू पखेर पख्तूनख्वा لیدونکو ستړي مشي یو ځل بیا پروګرام ته خرالی زه زما د کوکینګ طرف ته او هغې نه مخکې زه غواړم چې زما سره پینل کې چې کوم دی بله ډاکټر صاحبه چې کوم ده طاهره شاهد بیبي چې کوم ده ما سره پروګرام کې ناصر هغې سره زه خبرې دې پاره کوم چې په خپله خو ماشاءالله هغې ښایسته پرسنالټي ده دا ښایستوالي موږ روژه کې څنګه مینټین کړو ځینې خبرو باندې به خبرې کوم جی خوش آمدید السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक हैं आपसे हम बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से भी और ये खूबसूरती अमीन लेके कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं क्योंकि रमज़ान आ रहा है ठीक है पानी हम कम पियेंगे गर्मी है तो कैसे जो है लड़कियां लड़के सब खुद को फ्रेश रख सकते हैं और स्पेशली स्किन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ तो उस हवाले से बात करेंगे लेकिन मैं जाऊंगी जनाब कुकिंग की तरफ जी जकी सासो दा कम ये दाल दे मिक्स देसी दाल दे मिक्स देसी दाल कम से तो रसीदो دا تقریبا 50 منټس مور لګي دا بیخي پمبا دم اول من پخې دا هغه پاس دا بنگار میں د دې کټنګ کټ پیاز میں کټ کړه دے اوګه سونډا میں کټ کړه دے چوپ کړه میں دا بل څنګه میں سٹارټ کې ویل دي دا بادیانی پھول اور دا خټا ثابت مرچا کې سور اور دیکھیں زیرہ دا میں دیکھیں اچھو مکس کړی ہو جائے اور بل طرف شامه کوکنگ آئل میں دیکھیں اچھو دے پمبا دا فلیم باندې لګون دي ګرمي ګیلا دلا کم سے کم 15 منټ نور پکار دي لونګ د کلر شي چې لونګ ګرم شي هغه پاس دا پیاز د غړو کو کلر نه چینج کیږي البته ګرم کیږي ته دا هر څه کلر چینج کې ظالما اوکے د دې کم پیاز کلر چینج بشي هغه پاس دا بنگار به تیار وي اب دیکھیں دا پاس دا شاوٹ بشي دا یہ طریقہ دا थैंक यू जी सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छी बात है कि ये एक पश्तो चैनल है और वो शिनवारी की जगह दाल बना रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो सेहत की ये है कि आपने ये चर्बी और गोश्त को छोड़ना है महंगाई भी है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुज़िर है तो रमज़ान हो या ना हो ताकि बाकियों से भी आप शेयर कर सकें जितना ज़्यादा आप दालें सब्जियाँ फल की तरफ आएंगे उतना ना सिर्फ आप खुशहाल रहेंगे वैसे भी आपको इकोनॉमी तंग कर रही है वो भी मसला नहीं रहेगा दूसरा आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी होगी हम रमज़ान की प्रिपरेशन करें या अपनी डेली रूटीन की बात करें तो हमने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन मटन आपने खाना है दैट्स इट मटन या बड़ा गोश्त एक दिन उसके अलावा आप एक दिन चिकन बना लीजिए वो भी देसी चिकन हो तो बेहतर है और एक आध दिन आप फिश बना लीजिए उसके अलावा जितनी भी आपकी जो रेगुलर सब्जियां हैं जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी खाएंगे वो भी खुद काश्त कर लें अपनी ही लॉन में अपनी उसमें कैरियाँ बना के कर लें तो बेहतर है जितनी ऑर्गेनिक और खालिस आप सब्ज़ी खाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड रहेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं होता ये है कि जैसे रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा फ्राइड प्रोडक्ट्स खा लेते हैं बहुत ज़्यादा मीठों पे हमारा जोर होता है मीठी ड्रिंक्स पीना शुरू हो जाते हैं उससे हमारी डायबिटीज़ हमारी हार्ट डिजीज़ हमारा वेट गेन ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्किन पे तो हम आ ही जाएंगे क्योंकि देखिए स्किन जो है ना ये ऊपर की चीज़ नहीं है ये बेसिकली आईना है आपके अंदर के हाल का तो स्किन जो है ना हम अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है जी कि स्किन केयर इन्फ्लुएंसर लोग बन के फिरते हैं और बोलते ये क्रीम लगा ले वो लगा ले बल्कि किचन की भी सारी चीज़ें लगा ले स्किन ऊपर को लगाने की चीज़ों से ठीक नहीं होती स्किन दो चीज़ों से ठीक होती है एक आपकी अंदरूनी सेहत अच्छी हो दूसरी आपकी सोच अच्छी हो तो आप जैसे प्रोग्राम्स देखें हंसे खुशी वाले प्रोग्राम्स देखें अपनी सोच को पॉजिटिव रखें बुरी चीज़ें ना सुनेंगे तो आपकी स्किन जो है वो सबसे अच्छी होगी सबसे जो आपने केयर करनी है एक तो ये है कि आपने हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है बहुत पानी पीना है तो अभी से अपना पानी वाला लेवल जो है वो ठीक करना शुरू कर दें अपने साथ बोतल रख लें और जैसे आपने जैसे इफ्तारी की इफ्तारी से सहरी तक आपने पानी पीना है दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स या चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं और चाय और कॉफ़ी एक्चुअली आपको डिहाइड्रेट करती है तो बेसिकली जितना ज़्यादा पानी ख़त्म होगा या डिहाइड्रेट होंगे उतना ज़्यादा स्किन डल ड्राई डैमेज्ड हो जाएगी
तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जितना ज़्यादा फ्रूट्स और ये खाएंगे वेजिटेबल्स, उतना ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स उसके अंदर होंगे। आपको विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, सेलेनियम, बायोटिन, ये जो बालों के लिए चाहिए, स्किन के लिए चाहिए, वो सब कुछ फ्रूट से मिल जाएगा, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो बजाय हम इसके कि हम वो पकोड़े और समोसे वो बनाएं, आपने भाई फ्रूट सैलड और दूसरा सैलड और चाट, फ्रूट चाट हो गई, या वो जो हमारी चनों वाली चाट है दही के साथ बाकी सब्जियों के साथ, वो हो गई। सुबह के वक्त दलिया हो गया नट्स के साथ, उबला हुआ अंडा हो गया, शामी कबाब बना लिया कुछ बिल्कुल सब्जियों के साथ, और जैसे वो हम अंडा शामी बनाते हैं वो कर लें। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, चर्बी या ट्रांस फैट की जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हम खाएंगे अपने खाने में, एक तो हमारा वेट गेन भी नहीं होगा, हमारी बॉडी अच्छी जो है बिल्कुल एनर्जाइज रहेगी, हेल्दी रहेगी, और हमारी स्किन ग्लो करेगी। दूसरा है एक्सरसाइज करना। हम क्या करते हैं, खाया हम एक्सरसाइज पे आएंगे बिल्कुल। इनाम साहब हमारे साथ बैठे हुए जब वापस आप तरफ तराजा मदारा तो वही चे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें न दा ड्रोन या दा दी हिस्सा दा करना दा जुदा चीज़ें اسه خدا ایریاز دوانه مختلف دي خا او کومونګ دي ته ګورو چې لکه مطلب دا اپریټ کیږي څنګه ډرون او دا ټول ایکسپلین کوم خو لکه د دې نه مخکې ما اگزامپل وی چې لکه مطلب ډرون څومره ډینجرس دی زموږ دپاره نو لکه زه وایم چې لکه داسې قسمه ټیکنالوژیز دي فار د سیک اف ګډز یوز شي لکه کو مونږ فیسیلیټیټ کوي ایګریکلچر کې فارمینګ کې ځکه ډریپ فارمینګ نن سبا ډېر زیات دغه دی پلانټس ته سپیسیفک واټر پکار دی ډېر نه دی پکار ډرون مونږ یوزیج کولی شو پایپ لاین کې پرابلم راشي یو کین یوز ډرون په ایروپلین کې تاسو ته دغه راشي اینڈ وین اٹ از آن د رن وے نو هغه تاسو ته ډرون ښه فیسیلیټي درکوي خو کو د دې نه علاوه کو مونږ دا وایو چې لکه روبوټ په خپله باندې زده کړه کوي دا ډرون کو په خپله زده کړه کوي او هغه په خپله ډیسیژن اخلي نو کو لیټ سپوز کو هغه وار هم رواني جنگ هم رواني نو هغه ډیر ښه سیویلینز هم ټارګټ کولی شي نو ځکه هغه ټایم کې کو لیټ سي کو ځکه داسې وایي چې په نږدې وختونو کې بلکې ډیولپ کنټریز خو په الریډي کار کړی هم دی نو هغه خو داسې وایي چې لکه ډرون به په خپله باندې یا مشین به په خپله ډیسیژن اخلي بیسډ آن د ډیټا چې د انوایرمنټ نه کومه زده کړه کوي هغه د مشین لرنینګ کنسپټ دی ری انفورسمنټ لرنینګ چې په هغې په ترو باندې په خپله باندې ټارګټ دغه کولی شي هټ کولی شي په خپله زده کړه کولی شي بیسیکلی دا ډرون چې کوم دی چونکې تاسو دې کې ایکسپرټیز هم لرئ تاسو زیات نالج دا راته وایي چې دا ډرون اپریټ کیږي څنګه فار ایگزامپل د وار دپاره موږ یادو یا یو ځای ټارګټ کوي کوم ځای کې چې موږ کتلي دي په افغانستان کې د دې ډېر استعمال شوی پاکستان کې په وزیرستان کې د دې ډېر زیات استعمال کیږي نو دا راته وایي چې دا واقعي داسې خبره ده چې خلک ناست دي په امریکا کې او ډرون غورځېږي په افغانستان کې یو ځای ټارګټ کیږي اور دا چې موږ که فاصلو ګورو جهاز کې چې موږ امریکې ته ځو نو په هغې کې چې کوم دی نو جو دوبۍ نه ما خیال چې 16 آورز دی لاس انجلس ته نو دا راته وایي چې د امریکې نه دونه زر ډرون څنګه راورسي د دې زه تاسو ته یو ټاپولوژیکل سیناریو وایم چې لکه دا ډرون لکه کار څنګه کوي بیسیکلی یو یي بیس سټیشن زموږ سره چې په بیس سټیشن کې موږ ویلی شو چې لکه مطلب موږ وایو یو انسان ناست دی هغه یو پی سی کمپیوټر یا لکه داسې مشین سره هغه انټریکټ کوي په خپله ډایرکټلی د هغې مشین سره دا ډرون کنیکټ دي او دا ډرون په تھرډ لیول باندې کنیکټ دي د سیټلایټ سره هم نو کو لیټ سپوز مونږ دا وایو دا زما خپله هم د ریسرچ حصه هم وه کو لکه دا ډرون د دې بیس سټیشن د دې ایریا نه لرې لاړ شي په 1970s کې د امریکن نیوی یو پروتوکول ډیولپ کو هغه ورته وایي IEEE 802.11 چې کوم ورته موږ په ساده الفاظو کې بلوټوث ټیکنالوژي هم وایو هغه د انفارمیشن دپاره لیږلو دپاره یوز کو نو انیشلی په دې کې هم دغه ټیکنالوژي به یوز کېده چې لکه کو ډرون لرې هم ځي نو لکه مطلب چې هغې ته سیګنل سټرنث ورته ښه میلاو شي خو هغه ویک و نو لیټر آن په دې کې نوې ټیکنالوژي راله هغې ته زیګ بي ووې زیګ بي په وجه باندې هغې ته لکه مطلب لانګ رینج کمیونیکیشن میلاو شو بیا داسې هم سپوزیشن مونږ کولی شو کو دا ډرون د دې خپل ایریا نه لږ شانته کې لرې لاړ شي او د دې د بیس سټیشن سره رابطه منقطع شي نو په هغه سچویشن کې دا بیا د سیټلایټ سره کمیونیکیشن کوي نو د سیټلایټ نه بیا دې ته انفارمیشن میلاوي دی شي چې یو کین ډو دیس یو کین ډو سرویلنس یو کین ډو دیٹ نو په هغې کې هم مونږ ډېر زیات وروسته دا یو چې لکه زموږ خپل سیټلایټ لا نشته
पाकिस्तानी सैटेलाइट दासी नشته ځکه مونږ ریکوست کو بل کنټری ته چې مونږ ته لکه دا غیر غره کی نو دا زموږ سره یو غټه ایشو ده ځکه کومه کرکټ میچ مونږ ګورو نو مونږ بل کنټری ته وایو چې مونږ ته سیټلایټ لپاره کایندلی ریکوست کوم دا خبره څومره رښتیا ده چې کوم ډرون حمله کیږي نو دام په ډیټا باندې کیږي ځکه چې زغپل ځان پول باندې چې وی کیږي فلانی موبایل کې سیم او هغه سیم په وجه هغه چې کم دینو ټریک شو هغه باندې چې د عملو شو په ټیکنیکل ژبه کې خو بزه دې ته لوکلایزیشن ویم چې لکه څنګه ته د یو سړي ټریکینګ کې مونږ ورته په ساينټیفیک او په ټیکنیکل ټرمز کې دغه وایو خو لکه چې دا ټریک کیږي بالکل سم دی نو سم لوکیشن ټریس کول داسې ادارو ته حساس ادارو ته ډېر اساني نو هغوی ټریس کی خو لکه زه به بیا هم دا ووایم کو لکه زمونږ کنټري کو ګوګل میپ یوز کوي نو زه وایم چې مونږ موف شو خپل میپ ته کو ایران خپل میپ جوړولی شي وای ناٹ اس کو چاینا خپل جوړولی شي وای ناٹ اس نو کومونګه داسې خپل میپ جنریټ کو نو اوس براشم د مسرت دي سوال ته چاغي وي چې آیا تاسو دا आवाज یا دا خبره مو چې تکړه چې پاکستان له پکار دي چې دا هر ټایم چاغه دی باندې کار وکړي او زه خو د ډیر کلونو نه په دې باندې لګیا یم او څه تقریبا د څلورو کالو نه زه یو خپل آنلاین پلیټفارم هم رن کوم هغې ته موږ وایو ای آی ایکسپلین یو ساينس پای کې زما سره د دنیا ډیر ښه ریسرچر زما سره کار کوي کرنټلی په لندن کې هم ما یو کانفرنس هم کړی په هغې کې هم زما سره ډیرو خلکو شرکت کړی او د هغې په ترو باندې زه د ډیرو خلکو سره کنیکټ کېږم زه پرسنلي د پاکستان د ډیرو یونیورسټیز سره زه افیلیټډ هم وم او ما د ډیرو سټوډنټس د دې نه علاوه هم لکه مطلب زه ګرومینګ کوم چې سټوډنټس په ریسرچ کې ښه شي اپرچونیټیز ښه ګریب کړي نو په دې باندې ای ایکسپلین یو ساइंस مونږ फ्री प्रैक्टिसेस वर्क सही है डॉक्टर साहिबा नासरा और आपके फील्ड में भी जाहिर सी बात है अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है कुछ मशीनें ऐसी यूज हो रही होती हैं सो मुझे बताएं अब हाँ इसके साथ मैं ऐड भी करूंगा और डॉक्टर साहिबा शायद इससे नाराज भी हो लेकिन मेरे ख्याल में नहीं देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लोग कहते हैं कि हर चीज़ को कर लेता है अब ये कह रहे हैं कि डायग्नोसिस भी हो जाएगा आपके मेडिसिन भी बता देंगे नो डाउट ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ ही है ना कि उसमें इंफॉर्मेशन फीड की हुई है और जैसे हमारा फोन समझ जाता है कि भाई इनको ये चीज़ पसंद है ये चीज़ है वो पहले से दिखाना मोबाइल पड़ा है और बिल्कुल एक्टिव हो गई है उस दिन मैं लाइव शो में बात कर रही थी आई डोंट नो मैंने क्या कहा वो एक्टिव हो गया एग्जैक्टली एक्टिव भी हो जाता है और वो करने भी लगता है एंड डेफिनेटली ये एआई बहुत सारे लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा लेकिन फिर भी आप ये हमेशा याद रखिए कि हर पेशेंट जो है अलग होता है हर इंसान अलग होता है और बेशक जितना मर्जी डेटा आपने डाल दिया हो आप जब तक उसका खुद देखकर उसका मुआयना नहीं वो आपसे पहले उन्होंने बात की कि उसमें हाँ वो पहली बात की जी तो आप क्या कहेंगे इसमें इस हवाले से अभी करंटली वैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे तो मतलब डेवलप कंट्रीज में ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि स्पेसिफाइड है मेडिकल साइंसेस पे और वो लोग ऐसे मतलब फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब आप लेट से अगर एक हॉस्पिटल में इंटर होगी इन ए नियर फ्यूचर तो there will be no receptionist, there will be no doctor, there will be no practitioner, no doctor, and you will die of depression because you will be dealing with machines all the time. Yes. So it is so depressing. और वो मशीन ने एक रट लगाई होगी. हाँ बस और वो उसको आपका पता है आपको क्या होता है यूएस हम जाते हैं ना उधर हम कॉल करते हैं तो आगे से बोलती है I do not understand your accent. वो यही होगा और वो हमारा accent गूगल जो है ना वो मुझे मैं कोई चीज बताती हूँ तो वो मुझे कुछ और बता देता है क्योंकि मैं प्रोनाउंस उसको कर रही नहीं करते हैं एग्जैक्टली ये तो इतनी मशीन डिपेंडेंस भी अच्छी नहीं है क्योंकि ह्यूमन टच जो है ना आधा डॉक्टर जब आपको हाथ लगाता है ना आप वैसे ही ठीक हो जाते हैं आपकी स्माइल से ठीक हो जाते हैं जब ये सब कुछ खत्म हो जाए क्या होगा इनाम सर बहुत ज्यादा पागल हो ये बात तो 100% ये तो पहले भी मैंने बात की कि ह्यूमन की इंटरवेंशंस एआई टेक्नोलॉजीज में होनी चाहिए क्योंकि एआई विद एथिक्स की मैंने बात की क्योंकि अगर एक मशीन को अगर हम एथिक्स सिखा दें या उसमें ह्यूमंस की इंटरवेंशन किसी न किसी तरीके से हो भाई हमारा मोबाइल करप्ट हो जाता है हैंग हो जाता है हमें ऑफ करना पड़ता है मशीन को अगर कुछ हो गया नहीं लेकिन देखिए ना हम बार-बार वो मेरा इलाज कर रहा है हम बार-बार और वो मेरी आंखें निकाल दे मेरे गुर्दे भी निकाल दे और उस ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं जो उसको कंट्रोल कर रहा है ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन बात करें ना ये वही बात कर रहे हैं जो एआई बना रहा है या एआई को कंट्रोल कर रहा है इसमें एक चीज मैं आपकी बात सॉरी मतलब सॉरी टू कट योर टॉक तो इसमें ऐसे है कि अभी हमने मतलब ड्राइवरलेस कार्स देख ली हैं हाँ ठीक है ड्राइवरलेस कार्स देख लिए तो उसमें मसला क्या आ रहा है कि मतलब यूके में हमने देखा कि काफी ट्रक ड्राइवर्स की जॉब चली गई
ठीक है। अगर हम जॉब चली जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मतलब हमने अवेयरनेस देनी होगी मासेस को कि मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको कैसे मतलब लोग कैसे मतलब सीखें। तो इस हवाले से मतलब आई ऑल्सो कॉल माई सेल्फ अ कॉग्निटिव एल्गोरिथम डेवलपर। मैं एल्गोरिथम्स बनाता हूँ ड्रोन्स के लिए, मशीन्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे आना मैं इस चाहिए। बात पे आ जाऊंगी आपकी बुक की तरफ। मेरे हाथ में एक बुक है, इसके बारे में बताएं और अपने उन बुक्स के बारे में बताएं जो आप नहीं लेके आए हैं। जी 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 जी। किस बारे में? ये बुक जो थी ये प्रीवियस ईयर्स में पब्लिश हुई स्प्रिंगर में स्विट्ज़रलैंड के साथ, और ये बेसिकली थी ड्रोन्स पे ही। और ये बेसिकली एक एडिटेड बुक है। जब रिसर्चर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो मतलब फिर वो प्रॉपर्ली एक प्रपोजल लिखता है। और इसमें मेरे साथ मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब मैं पाकिस्तान में रह के भी बहुत से लोगों के साथ कनेक्टेड रहा, इंटरनेशनल लोगों के साथ। तो इस बुक में भी यही खासियत है कि मोरक्को से मेरे साथ एडिटर्स थे। इसमें अगर कंट्रीब्यूटर्स की मैं बात करूं तो दे वाज लाइक टू मैनी, लाइक 50 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। एडिटेड बुक की आपने बात की है, तो ऑथर्ड बुक भी होती है, उसका क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, ऑथर्ड बुक तो ये है कि एक सिंपल बंदा मतलब एक बंदा अगर ऑथर बनना चाहता है तो ही राइट द बुक। लेकिन अगर आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो देन यू पुट द प्रपोजल टू अ पब्लिशर और आइदर द पब्लिशर विल मतलब आपको कांटेक्ट करता है। तो उस वो प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट होता है देन यू कॉल फॉर चैप्टर्स। थैंक यू सो मच जिता सुराली, थैंक यू वेरी मच। डेरा ज़्यादा मैंने मखल हम उर्दू में बोलना शुरू हो गए थे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, ऑनर्ड। लिदुन को और कोड़े शाने ब्रेक कलू वापस रासान की गु पखैर पुख्तनख्वा से। जनाब वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा। लिदुन को उस्तरी मशी पखैर पुख्तनख्वा था। सो डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ हम आएंगे और हमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि भाई खाने में क्या अच्छा है, हमें क्या लेना चाहिए जो स्किन के लिए बेहतर है। मैं बिल्कुल इस बात को जो है सेकंड करती हूँ। मैं खुद कुछ अरसे से वेजिटेबल्स और इन चीज़ों पे सी फूड चूँकि मुझे पसंद है वो मैं लेती हूँ, तो वो नुमाया मेरे स्किन के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि वो फ्रेश भी है। और मैंने कभी सुना था कि जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं ना तो वो हमारी पर्सनालिटी पे उसका असर होता है। कभी हम गुस्से होते हैं, मूड्स के ऊपर स्पेशली मूड का होता है। तो आप आज आपने भी बता दिया है। अच्छा मुझे बताएं कि जब हम इफ्तारी करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं तो स्किन हमारी डल हो जाती है? ठीक है, पहले हालांकि हम खाना रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका ये होता है कि स्किन हमारी मुरझा जाती है जैसे हम उसको कह लें, ठीक है। तो ये वजह क्या है? दूसरी चीज़ ये कि आप पानी की बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने इफ्तारी कर ली तो हम पानी किस टाइम पिए, हमें तो फिर वॉशरूम भी बार बार जाना पड़ता है, हमने सोना है या वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि खाना इतना खा लिया कि वो फिर हज़म नहीं होता अगर हम पानी ज़्यादा पी लें, ठीक है। तो इस हवाले से मैं चाह रही हूँ कि अगर आप ये बता दें कि लोगों के लिए सही तरीका क्या है रमज़ान में इस खाने के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना स्किन के लिए ज़रूरी है, कि क्लिनजर है, कोई और चीज़ें हैं? ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी पीना भी है, लेकिन पानी किन चीज़ों में आप ले सकते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल आप सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करें। दही जो है उसके अंदर खुद पानी है, बजाते खुद उसके अंदर पानी है, ठीक है। आपने दही इस्तेमाल कर लिया, फिर आप चिकना कम कर दें, मतलब आप पराठे और घी को कम कर दें, क्योंकि जब आप घी और पराठा खाते हैं तो आपका पानी का लेवल कम हो जाता है। और उसी तरह से आपकी जो फ्राइड आइटम्स है वो भी आपके पानी को कम करते हैं, आपकी चाय कॉफी भी तली हुई चीजें जिसे कहते हैं। तो तली हुई चीजों की जगह आप जब दूसरी चीजें खाएंगे, जैसे अगर आपने इफ्तारी की और आपने फ्रूट सैलड खा लिया या आपने जूस ही बनाना है, तो बजाय लाल शरबत जो हम वो शुगर वाला आर्टिफिशियल डाइज वाला बनाते हैं, हम लाल शरबत वाटरमेलन का बना लें, वाटरमेलन या तरबूज का। तो वही लाल शरबत जो है वो ऑटोमेटिकली पानी भी है और रिहाइड्रेशन भी आपको दे रहा है। फिर सारा पानी इकट्ठे पीने की जरूरत नहीं है, आप पानी के डिफरेंट किस्म के जो आपके सीजनल फ्रूट है उसका जूस बना लें या पानी बन लें। तरबूज भी आने वाले हैं, हाँ, और उसको सिप करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। आप
जितना भी फ्रूट खाते हैं उसके अंदर पानी है, जितनी भी सब्जियां खाते हैं उसके अंदर भी पानी है। जो आप कह रही थी ना कि वो क्यों इतनी डल हो जाती है, वो डल इसलिए होती है कि हम क्या खाते हैं, हम पकोड़े, समोसे, तली हुई ये जितनी भी बेकरी आइटम्स है, इसमें क्या है, इसमें एक तो रिफाइंड फ्लावर है, मतलब ऐसा आटा जो कि चक्की वाला आटा भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही प्रोसेस्ड आटा है, ठीक है। फिर साथ क्या है, ट्रांस फैट्स है, मतलब गंदी वाली चर्बी या बिल्कुल वो यूज्ड ऑयल जिसको हम पका के उसके अंदर से तली हुई हम बाहर से चीजें खा लेते हैं, या बहुत ज्यादा मसाला जात या स्पाइसेस, ये सारी चीजें मजीद हमें डिहाइड्रेट करती है, इसलिए हमारी अच्छा मुझे बताएं कि क्या बहुत सारे मसाला जात और ऑयली या तली हुई चीजें स्किन को इफेक्ट करती है? जी बिल्कुल करती हैं। बहुत सारी मसाला जात आपको वैसे भी नहीं खानी चाहिए। आप बिल्कुल सही मिकदार में जो नेचुरल मसाले हैं उनको तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपने अदरक यूज किया, लहसुन यूज किया, हल्दी यूज किया, ये ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हम ये पैकेट वाले भर के और जो पैकेट वाले हम यूज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन होती है, मसाला कम और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के डाइज, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर और ये सब होता है। आपने कभी भी वो चीजें नहीं खानी जिसके पीछे लिखा होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न स्टार्च सिरप। ये सबसे बड़ा जहर है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न स्टार्च सिरप, और ये हर चीज में आपको दिखेगा, सीरियल हो गया, बार्स हो गए, इन चीजों में आपको दिखेगा। ये वाली चीज आपने नहीं देखना, पीछे आपने देखा होगा लिखा होता है स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, डाई, ECF, इतनी सारी बड़ी लिस्ट होती है। तो अपने बच्चों को भी जैसे अगर आपने आइसक्रीम ही खिलानी है तो आप क्या करें, फ्रूट लें, फ्रूट को मैश करें, उसके अंदर स्वीट की जगह हनी डालें, उसको जो है सांचो में डाल दें और वो एक आइस लॉली सी बन जाएगी। वो हेल्दी भी है, अंदर फ्रूट भी चला गया, हेल्दी भी चला गया। जैसे आपने कोई और चीज खिलानी है बच्चे को तो सब्जियां पिज्जा के ऊपर डाल के बना लें, पिज्जा डो पे। ये तो फूड हो गया। हाँ। अब ये बताएं कि वैसी रूटीन में क्या करना है? अच्छा, रूटीन में एक तो रात की नींद पूरी करना बड़ा जरूरी होता है। जो रमजान में अमूमन नहीं होते, लोग सारे सुबह तक जागते हैं, सुबह के बाद। हाँ, चले आपने वो कर भी लिया अगर, तो आपने एक तो ये केयर करनी है कि आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। अच्छा, एक्सरसाइज रमजान में करनी? हाँ बिल्कुल करें। लोग तो रमजान में छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी खून की रवानी होती है, सर्कुलेशन होती है, उस सर्कुलेशन से आपकी स्किन को खून मिलता है, वो सारी नशोनुमा मिलती है जो चाहिए, और आप हरकत में ही बरकत है। जैसे ही आप हरकत को छोड़ते हैं तो आपकी हड्डियां हो, आपका जितना भी ये मसल हो, ये सब के सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं, सही तरह से नशोनुमा नहीं मिलता, टोन नहीं रहती, आपकी बॉडी लटक सी जाती है, उसमें टोन नहीं रहती, आप एक्टिव नहीं रहते। और एक और चीज होती है एंडोर्फिन्स, वो आपके हैप्पी हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। ये हैप्पी हार्मोन कब रिलीज होते हैं? ये तभी रिलीज होते हैं या तो आप एक्सरसाइज करें या आप ह्यूमन इंटरैक्शन करें। आप एक ह्यूमन से दूसरे, मतलब जैसे हम दो लोग हक करते हैं या बच्चे को माँ पकड़ती है या दो लोग एक दूसरे को देख के, जो वो बात कर रहे थे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बेशक टेक्नोलॉजी बहुत आगे होगी लेकिन ह्यूमन इंटरैक्शन बेहद जरूरी होता है। आप अपने प्यारों से मिले, अकेले इफ्तारी और सहरी मत करें, लोगों को बुला के साथ खाएं। जो आजकल हो गया ना कि भाई क्यों बुलाना है, क्या है, आप चार लोगों के साथ इफ्तारी करेंगे, चार लोगों को मिल के बैठ के बोलेंगे भाई कितना अच्छा तुमने पकाया, खाएंगे, उससे भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो रमजान मिल बैठ के बांट के खाने की बात है। अभी अगर एक चीज मैं और आपसे पूछूं और ये बताएं कि अगर कोई बंदा डिप्रेस है या स्ट्रेस्ड है, तो वो अगर एक ऐसे इंसान से मिले जो उसको अच्छा लगता है या उसके साथ हमराज हो या बातें शेयर करें, तो उसे भी इफेक्ट पड़ता है। वो बहुत बड़ी थेरेपी है। उसके बाद आपको किसी एंटी डिप्रेसेंट, किसी फजूल चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो एक इंसान से इंसान को वाइब मिलती है वो कहीं और से नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नींद के लिए टैबलेट्स लेते हैं या एंटी ये एंजाइटी के लिए या उसके स्ट्रेस के लिए, तो ये इस तरह की मेडिसिन जो है वो स्किन को इफेक्ट करती है? जी, इस तरह की जो बीमारियां हैं ना उनके बहुत मुज़र इफेक्ट्स हैं। एक तो आप लोग हमेशा ये याद रखें कि आम किसी भी डॉक्टर के पास गए, जीपी के पास गए, किसी के पास भी गए, अगर उसने एंटी डिप्रेसेंट लिख दी है तो आपने ऐसे ही नहीं खानी। एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ आपका जो साइकाइट्रिस्ट है, जब वो ये एस्टैब्लिश कर ले कि भाई इसका मर्ज इतना बढ़ गया है कि इसको डिप्रेशन की बीमारी है, वो आपको उतनी मुद्दत के लिए दे तो ठीक है। इसके अलावा आपने एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर नहीं जाना। इसकी जगह पे बहुत अच्छा है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज में करें, चाहे वो आपकी वॉक हो, जॉग हो, एक्सरसाइज हो, आपकी कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो, गार्डनिंग हो, किसी को हेल्प करना हो, किसी का जाके कोई काम कर देना हो, चंद लोगों से अच्छी बात कर लेना हो, इबादत कर लें। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा बेहतरी है कंपेयर टू टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स फॉर अ नॉर्मल पर्सन। मैं उसकी बात नहीं कर रही जैसे एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन हो। और स्किन पे जो आपने असरात की, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितनी भी हम दवाइयां लेते हैं ना, उन्होंने या गुर्दों से या जिगर से निकलना होता है, ठीक है, मेटाबलाइज होना होता है। तो ये कहना कि किसी भी के भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, नहीं,
हर बीमारी की, हर दवा की, मसनूई दवा के साइड इफेक्ट्स हैं, और स्पेशली ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स है ये आपके दिमाग को बिल्कुल मांद कर देती है, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा, कुछ मेमोरी लोग लॉस हमारे ये होने कह रहे हैं लगता कि बस वो एक 2 हफ्तों के लिए या महीने के लिए वो कह रहे हैं मैंने तो पानी भी ज़्यादा पी लिया, मैंने तो मिर्च और ऑयली चीज़ें भी अवॉइड कर ली, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया। फिर रिजल्ट देखें ऐसे ऐसे तो आता हाँ, नहीं। तो देखिए वो ऐसे नहीं। बताएं। रिजल्ट आपने स्मार्ट ईटिंग पे करना है, आपने ये नहीं है कि आपने खाना छोड़ दिया, ये कीटो डाइट वाइट ना करें, खाना छोड़ना नहीं होता, खाने की मिकदार अपनी भूख से कम रखें, जैसे कि सुन्नत रसूल है कि अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, और जैसे कि सुन्नत रसूल है कि खाने के बाद चहलकदमी करें। और दूसरा, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जाइए आप वहाँ पे मस्जिद में चलकर जाइए, आप नमाज नवाफिल पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, आप देखिए इतनी एक्सरसाइज, तो आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और जितना ज़्यादा अपने को लाइफ रूटीन बनाने का, अब आप हैबिट बना लें कि भाई मैं रोज़ाना चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। 1-2 दिन में आने वाला फ़र्क तो वैसे भी फ़र्क नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम कुछ खाते हैं तो कितने टाइम में असर आता है उसका? फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं मैंने जैसे कि मैंने कहा कि वो कुछ चेंज चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये चीज़ें बंद कर दी या मैंने डाइट, लेकिन इतना फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मिनिमम 3 मंथ्स। ओके, 3 महीने से पहले आप किसी भी चीज़ को लगाना या खाने का असर, अनलेस के वो स्टीरॉइड्स हों या कोई मनफी चीज़ हो, आपको नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो ऑर्गेनिक चीज़ें हम खा रहे हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिक चीज़ें 3 महीने के बाद आप खुद अपने अंदर फील करेंगे, आप अपने फेस पे आप देखेंगे कि भाई मुझे उतने मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ रही, मेरा फेस भी खिला हुआ है, फ्रेश है। आप बैठी हुई हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम, मुझे बताएं कि एशिया में अगर इंडिया को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, इवन ईरान को भी, लेकिन ईरान में तो बहुत सारे ब्यूटी का जो एक हमने सेट किया हुआ है माइंड सेट, वो स्टैंडर्ड, वो लड़की या खूबसूरती गोरी क्यों हो? हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेटली ये गुलामी है मेरा ख्याल है। जबकि मुझे बाहर हम देखते हैं कि जितना आप सांवले होंगे वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा ख्याल है 100 साल की गुलामी का भी असर है ना, वो देखते थे कि वो रिच है, वो खूबसूरत हैं, वो उनको देखते थे एज देयर रूलर्स। अभी 100 साल हम आज़ाद गुजार लेंगे तो होपफुली हमारी वो वाली सोच जो है वो बदल भी जाएगी, क्योंकि वो लोग आप देखिए वो हमारे रूलर्स थे, वो हम पे हुक्मरान थे हमारे, हम उनके गुलाम थे। तो हमेशा ये देखिए कहानियों में भी प्रिंसेस होता है, शहजादी होती है, अमारत को वो देखा जाता है, तो उसके साथ उन्होंने गोरेपन को भी कर लिया। लेकिन देखिए कोई आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका ये है आपके लिए खूबसूरती, मेरे लिए खूबसूरती एक तो दिल की खूबसूरती होती है, इंसानी रिश्तों की खूबसूरती होती है, जिस चेहरे को देखकर आपका दिल खुश हो जाए वो खूबसूरत है, और जो चेहरा दूसरे को दुख ना दे वही खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है एक तो खूबसूरती है, और दूसरा फ्लॉलेस आपकी स्किन तभी होती है जब आपकी स्किन, चाहे आप काले हो, गोरे हो, भूरे हो, जो भी हो, उस पर दाग धब्बे ना हो, आपकी स्किन ढलकी भी ना हो, आपकी स्किन डल ना हो, सूखी ड्राई ना हो, उस पर दाने ना हो, ये खूबसूरती होती है। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि भाई हमारी स्किन के ऊपर दाने, धब्बे, रिंकल्स ये ना हो, बिल्कुल टायर्ड सी ना हो। उसके लिए जो भी केयर हम करते हैं, जैसे टॉपिकली अगर हम लगाने की बात करें, आपके पास पेशेंट्स आती हैं, उनको इन चीजों का समझ है या मैं समझाती तो बहुत हूँ, लेकिन वो हमेशा और जब कर रही होती है कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा दे, तो मैं कहती हूँ नहीं, आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन कोई हल नहीं होता किसी चीज का। हाँ, कोई इवेंट आपका आ रहा है, बहुत बड़ा मसला है, तब आपने लगा लिया, चले वो भी एक, अगर दे वांट इट, लेकिन अदरवाइज अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल पे जाएं, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें। ओके, व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो कितने मतलब कामयाब है यहाँ पर, और जब वो लगाते हैं तो कितने अरसे बाद उसकी मतलब उसका रिजल्ट आता है? देखिए, ग्लूटाथायोन होता है, वो ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, ये बेसिकली तो इन्होंने कैंसर्स में डेवलप किया था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बाद में उनको पता चला कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि इंसान गोरा भी दिखने लगता है। 6 महीने वो लगाने पड़ते हैं, 6 महीने पूरे, और हर हफ्ते आपको ड्रिप लगती है। एवरी वीक 6 महीने के लिए। ये हमारे शोबीज में बहुत ज्यादा कराची गई थी ना, तो हर किसी ने लटकाए हुए ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी बोतल, विटामिन सी ऑरेंज होता है ना इसलिए। हाँ, तो वो लगाए हुए, तो मैंने कहा आप भी लगा ली, मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं इसे गोरा, मैंने कहा नहीं होना गोरा। अच्छा, वो 6 महीने का आप लगाते हैं तो साल तक आप गोरे रहते हैं। अगर आप लगाई जाएं कुछ एक्टर्स की तरह तो आप गोरे हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये कि उसको मेंटेन करना पड़ता है, नंबर 1। इट्स हेल्दी? इट इज़ नॉट हेल्दी, नो इट इज़ नॉट हेल्दी। यस, उस वक्त आपको कोई साइड इफेक्ट शायद ना दिखे, लेकिन बार बार पंक्चर करना, इन्फेक्शन का भी डर है। दूसरा, आपकी किडनीज के ऊपर ओवरलोड भी हो सकता है, फ्लूइड जा रहा है ना, 100 सीसी में वो लगता है, ठीक है। और कोई भी चीज अननेचुरल है, इट इज अननेचुरल, बेशक जितने मर्जी लोग इसे प्रमोट करें। 7 ml 100 ml और मे बी 1000 कुछ कर लेते हैं, कुछ 1500 कर लेते हैं, बिल्कुल। और उसके अंदर अब तो बहुत सारी और चीजें भी मिलाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब वो उसको कह रहे हैं एनर्जी बूस्ट है, फलाना है, धमाका है, ऐसा कुछ
नहीं है। आप अपने मल्टीविटामिन्स ले, बेशक वो फ्रूट्स की सूरत में ले, बेशक वो आप ओरली मल्टीविटामिन ले, या हम पहले जाते होते थे ना, आपको ड्रिप लगता होता था, उसमें थोड़े से मल्टीविटामिन डालते थे, बड़ा न्यूरोबियन का इंजेक्शन लगता था, एनर्जी बूस्ट होता था। अब वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ वो सब मिला के कह रहे हैं चलिए बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। दीज आर अननेचुरल थिंग्स। हाँ, कोई ऐसा किसी को वाकई मसला है ना, जैसे मेलाज्मा हो गया, छाइयाँ ऐसी पड़ गई जो फिर और ये disfiguring, उस पे असर करता है, उस पे साथ अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स दिया जाता है ताकि हाँ उसका असर हो जाए। और भी ट्रीटमेंट, मतलब लेकिन टेक इट एज अ ट्रीटमेंट, डोंट टेक इट एज अ कॉस्मेटोलॉजी और मुझे शौक है तो मैं गोरा हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़की, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपका खुश रहें और लिदुन को सवा पूरी इजाज़त रखे, अल्लाह पामान।